السلام علیکم ستړي مشه یو په خیر علی ساجد علي عثمان خیل یم خوږو اوریدونکو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د ملاکنډ درګۍ د ټي وي د پیج نه تاسو ته روزانه نوي معلومات او نوي چې کوم جابز راځي د هغې حوالې سره موږ تاسو سره خبرې اترې کوو. ډېر ټایم شوی و زه لږ تللی وم بهر او د هغې د وجې نه ما نوې ویډیو اپلوډ کړې نه وه، نو ما تقریبا چې داسې 2-3 ورځې وشولې چې زه راغلی یم واپس پاکستان ته. نو ډېر زیاته بخښنه به غواړم او تاسو په انتظار کې هم وئ، خو نن هم ډېر زیات ښکلي جابز راغلي دي. دغه جابز چې کوم دي دا په ایرفورس سکیورټي فورس دي، یعنې کله چې خلک بهر ملک ته ځي یا عمرې له ځي او تاسو دغه ایرپورټ باندې څنګه انټر کیږئ، نو دغه ځای کې چې کوم سکیورټي دی دغه پوسټونه راغلي دي. د هغې لپاره چې کوم کوالیفیکیشن دی، چا چې لسم کړی وي او یا د چا لسم نه سوا تعلیم کړی وي، چا چې ماسټر کړی وي، د هغې پورې دوی ته دغه ځای کې پوسټونه اویلیبل دي. دغه اشتهار به تاسو ته هم په دغه لینک کې در کوم، باقي چې څونه معلومات یا به تاسو ته په دغه لینک کې زه در کوم. د یوټیوب چې کوم ډسکرپشن دی دغه لینک تاسو چیک کړئ، دغه وګورئ او په دغه باندې تاسو آنلاین اپلای وکړئ. دا ویډیو که ستاسو خوښه شوله د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ، ولې چې د نیکۍ په کار کې خیر خامخا وي. نو که ستاسو کار ونه شي نو د بل یو ورور مسلمان کار به د دې ویډیو ترلاسه وشي. ستاسو څه قسمه سوال وي، څه قسمه پوښتنه وي، نو بېشکه تاسو د کمنټس په ذریعه باندې ماته کولی شئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، د خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ستاسو څه قسمه سوال وي نو هم ماته په کمنټس کې کولی شئ. دغه جاب چې کوم راغلی دي یقینا دغه چې کوم اخري تاریخ دی په دې کې 15 ورځې دي، یعنې تاسو آنلاین دې ته اپلای کولی شئ. دغه لینک تاسو زه په ډسکرپشن کې در کوم، په دغه باندې به تاسو کلیک کوئ، تاسو باید خپل اکاونټ کولاو کوئ، خپله ډیټا په هغې کې انټري کوئ. د هغې نه پس به تاسو رو نمبر سلیپ ایشو شي او د هغې نه پس به بیا تاسو ایرپورټ ته لاړ شئ. ستاسو به یعنې جسماني چې کوم ټسټ دی هغه به وشي، د هغې نه پس به بیا ستاسو سلیکشن کیږي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، خپرولو ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.